السلام علیکم ګرانو کتونکو، می ساتم چې تاسو به ټیک ټاک یې. کتونکو ډیره موده پس چې کوم دی زموږ ستاسو مخامختیا کیږي د سټوډیو نه دغه سیلاب چې کله نه راغلو د هغې نه واله تر نن ورځې پورې منګه دفتر ته نو راغلی په دغه ډسټریبیوشن کې لګیا و. مزید به هم دغه ډسټریبیوشن سلسله به روانې خو خبر شو چې عمران خان 400 ته راځي. ډیره ښه خبره ده او امیدونه هم دي چې ځان سره متاثرون دپاره ټرکونه راوړي، سامانونه به وروړي، د خلکو ته د فوډ پیکج ضرورت دی دا به وروړي او په دې صوبه کې د دوی حکومت دی. نو په دغه باندې زه رانازل شوم او که نه دلته صرف تقریرونه راځي نو تقریرونه خو موږ دا 4 کاله دور حکومت چې تیر کړو په دې کې هم تقریرونه واورېدل. خو دې وخت کې د وخت ضرورت دی، متاثرون ته د فوډ ضرورت دی، د بسترو ضرورت دی، د کپړو ضرورت دی، د میډیسن ضرورت دی، څارویو د ګیا ضرورت دی، کورونه کرک شوي دي، کورونه کې لا چقړ نښتې دی. صوبایي حکومت د ټس نه مسکېږي نه، یو کلي ته انتظامیه رسېدلې نه ده. دلته کې چې کوم منتخب نمایندګان دي تر اوسه چاته ذره بره شیز نه دی ورکړی، خو ورکړی دی نو هغه د انتظامیه چې کومه ده هغه د هغوی یرغماله کړې ده. او چې کوم د انجیوګانو یا د فلاحي تنظیمونو سامانونه دي دوی د ځان سره ښودلي دي او د دوی په وینا باندې هلته کې ځي او نوم پرې د دوی کېږي. نور نه دوی څه چانده کړې ده نه دوی د خپل طرف نه چې کوم دی نو څه ورکړي دي. خو دی رایې درست رایې په کار چې عمران خان مخکې راغلی خو نن راځي نو خو سیاسي سکورینګ له راځي نو دا دوره چې کومه ده 400 والو بالکل نه ده منظوره. او که نه 400 ته راځي او ځان سره ټرکونه وروړي او خو دې خلکو ته یې حواله کوي چې دا متاثرینو ته حواله کړي، نه چې دا تاسو صرف په خپلو حجرو کې کېږدئ. په حجرو کې په ډېرو حجرو کې چې کوم دی دې وخت کې ټرکونه ولاړ دي خو دغې دپاره وي نو بیا هرګز چې کوم دی نو دا 400 والو به دغه دوره یا دغه تقریر یا دغه جلسه نه خوښوي. بل کتونکو لکه دلته کې د دې کم منتخب نمایندګان دي د پی ټي آی د هغوی نه ګیله په دې نه کوو چې زموږ ورسره یو تعلق دی، دلته کې موږ صحافت کوو، د دې ټولو ما ریپورټینګ کړی دی او دغه شانتې زما نورو ملګرو ریپورټینګ کړی دی. بل څوک یې ریپورټینګ کوي نه موږ یې کوو چونکې موږ سره واسطه ډېره زیاته ده. خو هغه دلته وزیر قانون دی، خو فضل خان دی، خو انور تاج دی، خو عارف احمدزی دی او سلطان خان خو یو ډېره ښه فیصله وکړله چې صحافیانو زړه وګټه. دوی ټول 400 په هسپتال په ایم ایس باندې ښه کوششونه وکړل. نو چې یو سړی یو ایم ایس قدرې نشي بدلولی نو د هغې نه خو نه تمه کوو نه ترې ګیله کوو. هغه سوی وي نه د ښې دي او نه د بدې دي، دومره ښه دي چې نه د ښې دي او نه د بدې دي. نو هغوی خو دغه د سیاست هغه کردار دی او دغه هغه سرسوق دی او دغه تعلق دی چې د 400 لکه خلکو دپاره هغوی کوشش کړی دی، دا نه چې نه دی کړی. خو یو ایم ایس چې کوم دی په هغوی باندې زورور دی چې نن د 400 هسپتال، د رزړو هسپتال، دغه شانتې نور هسپتالونو کې د صحت معاملات د ګډوډۍ ښکار دي او هغوی پې ناکامه رالل. دغه خو په خپل ځای د دوی نه تمې نه کوو. په دې سیلاب کې خو چېرته په دوربین کې هم په نظر رانغلل، چېرې د سیلاب ځپلو سره یې مرستې وکړې، بس صرف وعدې یې ورسره وکړې او اعلانونه یې ورسره وکړل او نور عملي چې کوم دی هېڅ قسمه څه په نظر نه راځي. نو زه سبانۍ د یا بل ورځنۍ یا کله راځي دلته کې عمران خان په کار دا ده چې تش تقریر نه راځي، تش د دې 4 کالو شانتې وعدې نه کوي. د 400 په خلکو باندې دې وخت کې یو امتحان دی، سیلاب پې راغلی دی، د سیلاب ځپلو خیال وساتي او نور خلکه دوکه نه کړي، نور خلکه چې کوم دی بدګمانه نه شي. ولې دا خلکه کار غواړي، دا خلکه ترقي غواړي، دا خلکه د وعدو تکمیل غواړي، هغه پوره کېدل غواړي. دا خلکه نور پوه شو چې صرف تقریرونه او صرف خبره ترې نه، او چې په دې وخت کې په دې سخته کې د سیلاب ځپلو په کار را نه شي نو بیا به څه ټیم کې په کار راځي. او سبا به ګورو چې کوم 15 اربه روپۍ دلته چانده شوې ده چې هغې کې د 400 ضلعې لپاره څومره اعلان کوي چې دا دومره پیسې مې ورکړې او دا په پلانکي ځینو کې لګي او دا به دې خلکو پې کورونه جوړېږي یا کوم د 50 لاک کورونو واده چې کړی وه په هغه 50 لاکو کې دی
یو 10,000 کورونه چې کوم دی 400 د خلکو دپاره اناونس کي چې د کومو خلکو کورونه کرک شوي دي ړنګ شوي دي مکمل غیب شوي دي د دې دپاره. نو زما ته دغه امیدونه دي په دې باندې به خبرې اترې کوو ځکه چې موږ 400 وال یو او موږ سره د خپلې ضلعې غم دی. دغه شانتې په سوات کې دغه شانتې په دیر کې دغه شانتې په نورو سیمو کې هم سیلاب ډېرې تباهکارۍ کړي په ډیری خان کې په سند او بلوچستان کې تاسو به کتلي چې هغه شانتې ټرکونه هم نه چې څه تش وي او څه چې کوم دی نو کیمرو دپاره وي اداکاري او مداري توپ چې کوم دی دا بس ختمول پکار دي. خو پښتنو په ډېر زیات اعتماد کړی دی او د 400 خلکو چې کوم دی په یو هیډ سره دوی له ووټ ورکړی دی د 400 نه ولې 2 MNA ورکړي دي 4 MP ورکړي دي د سیلاب نن شلمه یو 20مه ورځ ده او هیڅ قسمه چې کوم دی د متاثرینو سره کوشش نه دی روان پلاهي ادارې کوي یا تحریک لبیک چې کوم دی د وخت کې په 400 کې د سیلاب ځپلو سره مدد کوي. نو دغه خبرې مې یو څوک وکړلې چې 400 خلک په نظر کې وساتي او دا ورځې یاد وساتي چې دې ټیم کې ستا در له څوک درلل چا درله یو ټاپي درکړه خو د اخلاص نه درکړه چا درله کپړې درکړې چا درله بسترې درکړې چا درله پوټ پیکج درکړه. دا یاد ساتل پکار دي. د دوی نه تمه کېږي غریبانان نه دي. دا 9-10 کاله چې کوم دی په دې صوبه کې حکومت دی وزیر اعلی راغی سپورټس کمپلیکس ته واپس راغی د سلطان خان د رضا کېدو دپاره راغلی نو بیا یې راشه د سپورټس کمپلیکس ته ولاړ شو ټوله ورځ یې خلک ذلیله کړل د سهار نه واله تر د 4 بجو پورې هغوی باندې انتظار وکړو هغوی وي چې یاره څه به کېږي هغه متاثرینو ته هېڅ قسمه څه میلاو نه شو. نو دغه یو څو خبرې مې سره شریکولې کتونکو تامت یې کوو چې هر څه د خلکو دپاره به اواز هم پورته کوو نشاندهی به هم ورته کوو او د 400 د خلکو پې خښ کېږي چې په دې سیلاب متاثرینو کې خپله ونډه واچي او خپل کردار ادا کړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ.